د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ د اړیکو د تعلقاتو پس منظر او دغه د نړیو جیوپالیټکس او د نړیو ډیمانډز او یا د نو ډاینامیکس په نظر سره د پاکستان او د سعودي اړیکې دغه اوسنۍ ډیفنس اګریمنت دغه اهمیت او دغه نوي ارزښتونه یقینا پاکستان او سعودي د ډيري مودې راهیسي د یو له بل سره د ډیر کارډیل ګډ فرندلی ریلیشنز په بندن سره تړلې دي. سعودي هغه خاوره چې هغه سره زموږ د عبادي یو جذبه تړلې ده، زموږ د ګران نبی د خاپوړو خاوره، هم دغه رنګ د حرمین شریفین خاوره، د اسلام د ظهور خاوره. دغه اسلامي رشتې سره سره د سعودي او د پاکستان ترمنځ په مختلفو شوبو کې یو له بل سره همکاري، میوچوال انډرستانډینګ، میوچوال ټرست چې هغه یو نوې بڼه د پاکستان او د سعودي ترمنځ د ډیفنس اګریمنت د یو نوې تړون په کېدو سره ښکارا شوی دی. پاکستان غواړي چې د سعودي عرب لپاره د مختلفو شوبو کې د هغه لپاره د پانګونې لار هوار کړي او سعودي عرب هم دې ته لیواله دی چې د پاکستان د معیشت د بوست اپ کولو لپاره د پاکستان سره د اکونومیک ټایز سره سره جیوپالیټیکلی او د ډیفنس په مت کې له پاکستان سره نوي اړیکې پیدا کړې او له پاکستان سره پر نوو تعلقاتو باندې پر نوو بنیادونو باندې دغه اړیکې استوار کړې. سعودي عرب غواړي چې د پاکستان په مختلفو برخو کې لکه د انرژي په سېکټر کې په خاصه توګه د رینیویبلز په برخه کې پانګونه وکړي، انویسټمنټ وکړي، همدارنګه د آی ټي د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د آرټیفیشل انټيليجنس په شوبو کې پانګونه وکړي، انویسټمنټ وکړي او د جدید ماډرن اګریکلچرل پر نوو خطوطو باندې استواره کولو لپاره په دې کې هم پانګونه وکړي. د دې ټول سره پاکستان چې کوم د سعودي عرب سره د دفاعي تړون په یو نوې پړاو کې داخل شوی دی. دواړه د هیوادونو چې هغه په یو داسې تړون کې سره پیرلې که د سعودي عرب په خاوره باندې داسې انجسټ يرغل کیږي یا اګریشن کیږي، پاکستان به د حرمین شریفین د خاوري په دفاع کې ولاړ وي او پاکستان به همیشه د تاریخ په بانو کې کوم وګورو سعودي عرب هغه ولونو یوادونو کې دی چې پاکستان کله په وجود کې راغلی نو پاکستان په رسمیت وپیژاند، پاکستان په باقاعده توګه د یو آزاد د یو ساورن سټیټ په توګه باندې ریکګنایز کړ. هم دا غره د دې ډیفنس اګریمنت په میډل ایست کې د نوو سیاستونو یا د نوو ډاینامیکس سره سم د پاکستان د په وسنۍ نړۍ کې د میډییشن کردار او د ایران او د سعودي ترمنځ د پاکستان د اړیکو د فاصلو راکمولو چې کوم کردار دی، پاکستان په اسلامي نړۍ کې په خاصه توګه زیات یو موثر کردار چې دی ادا کوي او همدارنګه د او آی سی پلیټ فارم سره پاکستان غواړي چې د سعودي عرب سره سم د اسلامي دنیا د مفاداتو د تکمیل لپاره کار وکړي.